حامدا ومصليا اما بعد. اوس مونږ د جنازې مونږ کولو طریقه ذکر کوو. د جنازې مونږ طریقه انتهایی اسانه ده، دومره مشکل نه ده. جنازه کې 2 فرض دي او 3 سنت دي. کله چې فرض ادا شي دغه سره جنازه کیږي. 2 فرض پکې یو پکې قیام دی ودرېدل ولاړه، او بل پکې 4 تکبیرونه دا فرض دي. 2 فرض دي قیام او 4 تکبیرونه، او 3 پکې سنت دي چې سبحانك اللهم ثنا ویل او درود شریف ویل او د مړي لپاره دعا غوښتل، بخنه غوښتل. کلم چې مونږ د جنازې مونږ کوو ناغې نه وړاندې یو مونږ نیت کوو. نیت د لپاره په شریعت کې څه الفاظ مخصوص نشته دی. پښتو ژبه کې هم سړی نیت کولی شي دومره په زړه کې راولي چې زه د مړي جنازه کوم، یا په ژبه باندې وایي چې نیت مې وکړه زړه خلاصه د اپاره د رضا د الله تعالی دغه مړي د جنازې مونږ کوم. صرف دومره الفاظ چې په خوله وایي او په زړه کې مې سره دا راولي نو دا نیت کافي کیږي. البته بهتره دا ده چې کم مخصوص د عربي نیت دی چې هغه سړی زده کي، دارنګه هغه مسنون چې کم درود شریف دی هغه زده کي او دعاګانې زده کي. نو د ټول نه وړاندې چې کله مونږ جنازه کوو نیت وتړو، نویت ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات الصلاة الجنازة، الثناء لله تعالی والصلاة للرسول والدعاء لهذا الميت، اقتديت بهذا الامام متوجها الى جهة الكعبة الشريفة، الله اکبر. بل بیا یو خبره دلته دا ده که چیرته دغه مړی زنانه وي نو لهذا په ځای باندې لهذه المیت وي. والدعاء لهذا الميت دا سړي لپاره دی، والدعاء لهذه المیت. کله چې مونږ اول تکبیر وویلو نیت وکړلو هغې نه وروسته مونږ ثنا ویو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غیرک. دا یو ټکی پکې اضافي دی، وجل ثناؤک. که دا چا ونه ویلو څه باک نه کوي. بیا مونږ دویم تکبیر ویو الله اکبر. هغې نه بعد مونږ درود شریف ویو. درود شریف د جنازې چې کم مخصوص درود شریف دی هغه هم ویلی شو، او کني هغه کم چې مونږ 15 ټیمه مانځه کې کم درود شریف ویو د هغه ویلم جایز دی. د جنازې چې کم درود شریف دی په هغه کې یو څو مخصوص ټکي زیات دي، او که چیرته چا د نه زده نو کولی شي چې عام 15 ټیمه مونږ درود شریف 15 ټیمه مانځه کې مونږ کم درود شریف ویو هغه هم مونږ ویلی شو. دویم تکبیر نه وروستو درود شریف دا دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، الله أكبر. دریم تکبیر نه وروسته مونږ بیا د مړي لپاره دعا غواړو. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، الله أكبر. څلورم تکبیر نه وروسته سلام ګرځول کیږي السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله. دلته بیا یو شی دی که چیرته دا خو د بالغ سړي بالغ ښځې لپاره دا دعا وه اللهم اغفر لحینا ومیتنا. که چیرته ماشوم و چې بالغ شوی نه و د هغه مخصوص دعا ده اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. او که چیرته ماشومه وه د هغې لپاره بیا دریم تکبیر نه وروستو دا ویل کېږي اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. دعا وکړو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الہ العالمین مونږ په علم او پوهه کې الہ العالمین سمجھ کې دین راولي. الله مونږ له په دین باندې پوهه او سمجھ نصیب کې. الہ العالمین مونږ له دینی تعلیمات آسان کې. یا الله په دین کې مونږ له فهم سمجھ او نصیب فرمایي. الہ العالمین مونږ مشکلات رفع او دفع کې. د اهل اسلام چې څومره مړي شوي هغه ټولو مغفرت نصیب کې. وصلی الله تعالی